السلام علیکم ورحمت الله. ملګری تاسو کړه ده چې دا خبره مشهوره ده چې څوک روډۍ ته ناسي په دې ټیم کې به سلام نه اچي. په سلام نه اچولو باندې دلیل پکار دی او په دې باندې صراحتا یو هیڅ دلیل نه دی موجود چې الله پیغمبر منع کړي چې روډۍ ته ناسي نو سلام به نه اچي. البته امام نووي رحمه الله اذکار کې دا خبره ذکر کړې ده په الاذکار کې چې ومن ذلك اذا كان ياكل واللقمه في فمه چې کله د دپه دی نونې د دپه دی خلکی نو فإن سلم عليه في هذه الاحوال لم يستحق جوابا. کدی ته مرتضی سلام وکړو نو په دې باندې لازم نه دي چې جواب ورکړي دا نونې چې د بوچا غاړه باندې لاړ نشي. د دین دا نه معلومیږي چې د ملګری به سلام نه چي که سلامي به د نونې په خلکی د سلام جواب لیټ ورکو نو ګناګاریږي پینه نو بعضې د دین اوس بیا چې دا استدلال کړی دی چې یار سلام بناشي دا خبره بعیده ده. سلام اچول پکار دي د خوراک په ټیم کې بلکې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ملګرو سره په دې ټیم کې خوش طبعیم کړي دا ګپ هم لګولی دی لکه علي رضی الله تعالی عنه او دغه شان د الله پیغمبر نور ملګري ناست دي کجوري خوري د الله پیغمبر به کجوري اډوکې راواغسته ملګري مخې ته به یې کېښودله بیا د الله پیغمبر ووي یاره د چا مخې ته چې اډوکې ډېر یا به ډېر خوړلي علي رضی الله عنه ته وفرمایلو تاسو د اډوکو سره خوړلي دي. الله پیغمبر ملګرو سره خوش طبعیم کړي دا خبرې اترې هم کړي ګپ هم لګولی دی. السلام په طریقې علاج